یهود ولی دومره د تکبر انتها ته ورسېدل، عیسایان ولی دومره د تکبر انتها ته ورسېدل چې په هر میدان باندې مسلمان خلاف یو موټی. او بیا تاسو وکتل د ټولو نه علل اعلان چې د یهودو مرسته وکړه، امریکې وکړه، عیسایان وکړه، نو یو بل سره وران خو مسلمان ته بالکل یو موټی دي. اخر د دې وجه سره چې د دې مسلمان په خلاف باندې عالم کفر بیا یو موټی او د مسلمان په خلاف باندې په یو اواز باندې را پاسي، د دې وجه سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل، روایت د رسول الله مبارک، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې یو دور به داسې راشي چې ستاسو د تباه کولو لپاره او ختمولو لپاره به هغه کفار یو بل له داسې دعوت ورکوي لکه څنګه چې د رستخوان باندې خوراک طرف ته یو بل له دعوت ورکړی کېږي، داسې به کفار یو بل له دعوت ورکوي چې راشه را مسلمان ختم که زما سره، راشه مسلمان باندې زما سره حمله وکړه ختم یې که. نو د رستخوان له چې څنګه دعوت ورکړی کېږي داسې به یو دور داسې راشي چې ستاسو سره ختمولو لپاره به کفار یو بل له دعوت ورکوي. صحابو تپوس وکړه الله رسوله دا به ولې داسې ورکړی کېږي، ولې مسلمان به کمی؟ ځکه د صحابو خو خپل دور ته خیالو چې موږ 313 مسلمانان د 950 کسانو له شکست ورکو او ډېر په بدترینې طریقې سره یې شکست خورده کړل. نو د هغو خپل ځان طرف ته خیالو چې شاید موږ 313 او 950 کسانو له موږ شکست ورکو، نو کېدای شي چې آخر دور کې مسلمان دا بیا انتهایی کمی. رسول الله مبارک فرمایل چې تعداد به ډېر زیات سیوای، خدا به په مثل د سیلاب دغه خزلوي، یعنی څنګه چې د سیلاب خزلو کې طاقت نه وي اوبه راشي او په مخ کې باندې په مخه باندې یوسي او وړي، نو دا به د هغې په شانتي. یو بل روایت کې راسې راځي صحابو تپوس وکړه د الله رسوله دا به ولې مسلمان له کفار چې کوم دی نو دا راځي، اخر دا وجه به صحیح د علت او وجه به صحیح. رسول الله مبارک درې خبرې مخکې کړې. نمبر 1 رسول الله مبارک فرمایل حب الدنیا، نمبر 2 وکراهیت الموت. رسول الله مبارک فرمایل د مسلمان تعداد به سیوای خو مسلمان به بزدله زکوي، د مسلمان د ختمېدو لپاره به عالم کفر یو بل دعوت یې څه ورکوي چې حب الدنیا د دنیا محبت په وکراهیت الموت او د مرګ نه به یری. کله چې یو انسان د دنیا سره محبت پیدا شو نه د دنیا عاشق دی د مرګ نه لرې وځي، دی د مرګ نه تیښته کوي، ځکه درته پته ده که زه مړ شوم نو زما نه دنیا بیا پاتې ده. نو د دنیا محبت چې د چا زړه کې ورکوز شو نو دی د مرګ نه بیا یره کوي. او بیا چې کله د مرګ نه یره کوي نو دریم علت رسول الله مبارک بیان که چې د دې به وجه دی ځکه به عالم کفر ستاسو خلاف باندې یو موټی کېږي او ستاسو خلاف په یو بل له دعوت ورکوي. دریم نمبر سي چې کوم دی نو ترک جهاد وی، مسلمان به جهاد چې کوم دی نو دا پرېږدي، ځکه کافر به دلیر شي چې مسلمان هسې هم جهاد نه کوي، بیا به په مسلمان باندې اقدام کوي. دویمه سپاره کې د قرآن کریم آیت الله قرآن کې وفرمیل ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، د خپل ځانه د خپل لاس ځان هلاکت طرف ته مه غورځوئ، یعنې خودکشي مه کوئ. په دې وجه صحابه وایي د دې آیت د نزول وجه دا ده چې موږ مکه فتح کړه، کله چې مکه فتح شو نو موږ خپلې تورې سنبال کړې، موږ یې سوس د جهادونو نه بېغمه شو، اوس موږ مکه فتح شو، اوس په د راحت ساه چې کوم دی نو والو. الله وفرمیل لا ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، د خپل لاسه به خودکشي نه کوئ، ځکه که تاسو جهاد پرېښودو نو بیا به عالم کفر په تاسو باندې دلیر شي، بیا که تاسو اټیک نه کوئ بیا به د اغام لکوي، او دا د خپل ځانه چې کوم دی نو هلاکت ته ځان غورځول دي، دا د خپل لاسه چې کوم دی نو دا خودکشي کول دي. په دې وجه باندې چې کوم دی نو هغه پکار داره چې مسلمان دا یو موټی شي، مسلمان دا درې خبرې هغه پرېږدي، ترک جهاد هم پرېږدي، جهاد شروع کړي، د هغې نه وروسته چې کوم دی د مرګ یره د مسلمان زړه کې رسر اړوي نه او د دنیا محبت یې نه. نبی علیه الصلاة والسلام دا درې وجې چې کوم دی نو بیان کړي چې دا به یو مسلمان د بزدلۍ چې کوم دی نو علامه یي، دا به د هغه نښه یي، دا به د کافر دعوت طرف ته چې کوم دی نو دا مفزي کافر به یو بل له دعوت ورکوي د مسلمان د ختمولو لپاره. نن تاسو وګورئ
دنیا چې کم دی شری مسله دار ګوره فلسطین مظلومان بیګا مې یو ویډیو وکتا افغانستان یو عالم ته چې کم دی فلسطین نه یو زنانه چې کم دی پیغام را لېږلی دی ټلیفون په ذریعې سره او دومره فریاد یې کړی او د المده چغې چې کم دی نو وهلي دي چېرې څوک داسې دنیا کې زموږ پوښتنې والا نشته من خو په اواره ډاګه باندې چې کم دی هندوانو ته پرېښودی شو زموږ سره وهل ټکول کوي زموږ ماشومان به چې شهیدان کوي زموږ عزتونو سره چې کم دی نو لوي کوي نو شرعي مسله خو دا وه شرعي مسله دا ده چې کم ځای کې یو کافر حمله وکړه او دغه کافر چې کم دی زورور دی او طاقتور دی د هغه مسلمان چې په چا باندې اټیک کړی دی د هغه دپاره جهاد فرض عین وګرځېده که په کور کې 3 کسانې 3 واړه بوځي که 15 کسانې 15 واړه بوځي که 10 کسانې 10 واړه بوځي یو هم که پر یو کې پاتې کېږي د هغه غاړه چې کم دی نښتې ده دی د فرض عین پرېښودونکی دی او که بیا هغه مسلمان په دغه کافر باندې زورور نه و د هغه کافر د مقابلې دپاره کافي نه و نه بیا ګاونډي ملک باندې جهاد فرض عین دی او که چېرته ګاونډي ملک دغه هم چې کم دی نو طاقت نه و دغه کافر د دبه کولو بیا ورپسې چې کم دی نو بل مسلمان باندې جهاد فرض عین دی همدغه شان دی خبره به تجاوز کوي د تمام دنیا مسلمانانو باندې به جهاد چې کم دی نو دا فرض عین وګرځي شرعي مسله چې کم دی نو هغه دا ده نن که یو انسان وګوري الله مسلمان له واجبه توان ورکړی دی مسلمان له واجبه طاقت ورکړی دی د مسلمانانو ملکونو ته که په عمیق او جوور نظر سره یو انسان چې کم دی نو وګوري هغه د مراکش نه والا انډونیشیا پورې مکمل مسلمان ملکونه دا په یو تار کې پیلي ملکونه دي ګورې لکه په شان د تسپو په یو تار کې پیلي ملکونه دي بالکل یو موټی دي ګورې بالکل یو مورچره مکمل طور باندې او بیا د مسلمان سره جنگي محاذونه چې څومره دي دا د کافر سره ګورې نشته او بیا مسلمان له چې الله څومره وسایل ورکړي دي داسې وسایل د غیر مسلمو سره ګورې نشته تیل چې کم دی د مسلمان سره دي چې هغې ته د دنیا خلک چې کم دی بهیدونکي سونه وي دا د مسلمان سره موجوده ده خو صرف او صرف وجه چې کم دی نو هغه دا ده چې حب الدنیا و کراهیت الموت د دنیا محبت دی او د مرګ نه چې کم دی نو دا یره ده ورنه نور چې الله مسلمان له کوم وسایل ورکړي داسې د بل چا سره نشته خو نن د افسوس خبره دا ده چې د مسلمان د وسایلو نه غیر مسلمه چې کم دی نو فایدې اخلي مسلمان حکمرانی د خپل مل نه سرمایه غیر مسلمه ته وباسي هم هغه یهودو له وباسي هغه نصاراو له وباسي او ټوله فایده چې کم دی هغه ته ځان له حاصلوي د دې مثال دی لکه غوا یو سړی وساتي او پی چې کم دی نو دا تبل وخوري مسلمان له الله سرمایه ورکړه د بهر دنیا ته چې کم دی نو ویوړه هلته د فایده یهودو او نصاراو چې کم دی نو دا واغسته په دې وجه باندې غیر مسلمه دلیر ذکري غیر مسلمه ذکر مسلمان غوښې خوري ذکر مسلمان په بچي او زنانه باندې ترس نه راځي چې هغو ته پته ده چې پوره دنیا کې چې کم دی مسلم ممالکو کې یو داسې حکمران نشته چې هغه کې څه نه څه غیرتي څوک تپوس والا چې کم دی نو هغه نشته چې زموږ نه د مسلمان تپوس وکړي کاش چې کم دی نن فلسطین باندې چې کم چل شروع دی د فلسطین د درو دیوار نه چې کم دی هغه د سلطان صلاح الدین ایوبي دپاره نداګانې دي چې نن کم ځای راغی سلطان صلاح الدین ایوبي چې یو ځل بیا د یهودو نه هغه بیت المقدس چې کم دی نو دا فتح کی او مسلمان ته چې کم دی نو دا خالی کی کاش نن په پوره دنیا کې د هغې خلکو د فریاد دپاره چې کم دی په ټوله دنیا باندې یو معتصم بالله چرته کې ژوندی وی هغه معتصم بالله چې یو پیرا یو مسلمان راغی او هغه مسلمان چې کم دی عموریا علاقه ده د هغې عموریا علاقې په بازار کې چې کم دی نو دا ګرځي او په هغه بازار کې یو مسلمانه زنانه ده هغه زنانه د سودا دپاره راله هلته مکمل طور باندې غیر مسلمه عیسایان دي او هغه مسلمانه زنانه چې سودا کوي یو عیسائی دکاندار ورغی هغې مسلمانې زنانه ته لاس ور واچو د هغې لوپټه او څادر یې راښکوده هغه زنانه د خپل ځان خلاصولو چې کم دی نو کوشش وکړه او دغه عیسائی دکاندار ورغی دا یې د سر نه ونیو او پر یې مخ باندې یو څپېړه وواله د دې بې عزتي کولې چې کم دی نو دا غوښتل نو هغه زنانه یو اواز وکړو چې په هغه دور کې یو اسلامي حکمران معتصم بالله یو اواز یې وکړو وا معتصمه دا اواز یې وکړه چاپېره دکانداران عیسایانو وخندل هغې زنانه پورې چې معتصم بالله دې کوم ځای کې دی
اخو د دنیا په بل ګټ باندې را او ته به کوم ځای کینن هغه ستا اواز چېرته چې کوم دی نو هغه اوري نن ته زمونږ بازار کې معتصم بالله ته اوس کې چې وا معتصمه دوباره چې کوم دی نو ونیوه او دوباره یې ته یو څپېړه وویسته راغې زنانه نه هغې بل اواز وکړه وا معتصمه چاپېره دوکاندارانو عیسایانو وخندل هغې زنانه پورې چې معتصم بالله رې کوم ځای دی یو مسلمان راغې وی زه یو مسلمان یم انشاءالله د دې زنانه اواز به زه معتصم بالله ته چې کوم دی نو وررسومه چې معتصم بالله تا ته پته نشته ستا سره د کلمې یوه شریکه مسلمانه خور ده یو جوان العمر زنانه ده دا موریه په بازار کې غریبه راله کور کې څوک نشته ځان له بچو له سودا وړي او یو د عیسایي دومره جرأت وشو چې هغه عیسایي د هغې ګریوان ته لاس ورچوي د هغې بېعزتي چې کوم دی نو دا کوي معتصم بالله وی ښه زما د کلمې شریکه یو مسلمانه خور او هغې ته یو عیسایي لاس ورچول هغه قاصد ته وایي صرف دومره خبر راته وکړه دا احسان را سره وکړه چې عموریه کم طرف ته را د هغې لاره کمه ده د هغې طرف چې کوم دی نو کم دی نو معتصم بالله ته قاصد داسې له لاس په اشارې سره وی عموریه دې سیټ ته را د فوراً چې کوم دی نو 12000 هغه چې کوم دی اسونه دا مسین کل مجاهدین تیار کل لاړ عموریه علاقې ته ورورسېده هلته کې هغو ته پته ولګېده چې یو مسلمان حکمران راغلی او د خپل مسلمان تور سره تپوس کول زمونږ نه غواړي فوراً خلق قلا کې بند شول او ځان پسې دروازې بندې کړې معتصم بالله وایي چې تاو شئ د قلا نه مکمل طور باندې تاو شول او هغه قلا نه مکمل محاصره وکړه ډېر وخته پورې چې کوم دی د قلا نه تاو دي وس دننه غیر مسلمه بهر ته راوځي نه د بهر نه ټیک چې کوم دی نو کېدی نه شي چاپېرې محاصره غورځولې ده خو ماتحت مسلمانان دا اوس ذهن دا دی چې معتصم بالله ډر وکړی چې موږ ورشو قلا باندې قلا تس نس کو ځکه یو مسلمان اواز کړی دی او کله چې اواز د معتصم بالله غوږونو ته ورسېده او قاصد ورته دا ووی چې ګورې هغه زنانه آزاده نه ده هغه وین سره غلامه ده یوه لونډۍ ده در هغه ځای نه چې اواز وکړو چې تا ته وا معتصمه ویلي دي دی اواز وکړو چې ایتها الجاریه لبیک ایتها الجاریه ای وینځ زاظر یم بس معتصم بالله لږ ساعت کې در ورسېده او بیا د قلا نه چاپېره چې کله محاصره وکړه خلک خبره چې دی مونږ ته اډر کوي ولې نه چې دی قلا باندې اټیک وکړی دی ته ولې تاو دی ماهرین نه تپوسونه معتصم بالله کوي هغه ورته وایي چې ستا فتح کې به ټیم لګي شاهد چې ته فتح حاله بیا مومې چې په دې علاقه کې انګور پاخه شي خلک راوځي په دې علاقه کې نور میوجات پاخه شي معتصم بالله وایي چې هغې ته خو ډېره اوږده زمانه ده معتصم بالله چاپېره په خیمو د خپل مجاهدینو باندې به ګرځېده چې دا مجاهدین زما باره کې څه وایي چېرې دی یې اټیک وکړي او که څنګه چل یې وکړي معتصم بالله وایي زه رالم یو خیمې ته رالم هلته کې یو کس دی راسونو دپاره نالونه جوړوي او وسپنه چې کوم دی نو اور کې سره کي یو غلام ورته ولاړ دی او هغه غلام انتهایی بد شکله دی او هغه غلام له لاس کې سټک ورکړی دی چې کله زه را وسپنه ګرمه کم په دې سندان وغیره باندې کیرم نو ته به یې وسپنې له ګزار ورکې هغه کس چې کله وسپنې له ګزار ورکوي نه معتصم بالله ولاړ دی د یو اواز چې کوم دی نو دا اوري شپه ده نه دغه غلام چې کله سټک پورته که او دې وسپنې لې راتړه وی علی رأس معتصم د معتصم په سر باندې ګزار کوم ګورې وسپنې لې سټک راوتړه نه مخکې چې کوم لوهار ورته ناست دی هغه ورته چې معتصم خو زمونږ حکمران دی راسې خبرې مه کوه وایي پرېږدوه دا لکه چې د معتصم سر یو ځای چې کوم دی په سټک باندې وم دی راغلی چاپېرې محاصره اچولې مسلمان خور خو پیغام ورکړی دی دی د مسلمان خور د هغې دپاره چې کوم دی نو اټیک ولې نه کوي معتصم بالله راغی او سار لاړ خیمې ته هغه غلام او لوهار یې راوستل غلام ته یې بېګا تا را خبره کړې ده هغه ورته یې څه چې مولې بلکل رښتیا مې ویلي دي مسلمان خور پیغام را لېږلی او تا دې دومره استغاثې سره چې وا معتصمه نن خو تر هغو کوڅې له راغلی خو هغه دننه قلا کې روغ دي ستا نه که چېرته کې ته ما ته اډر ورکې انشاءالله سبا ما قلا چې کوم دی نو فتح کړي معتصم بالله ورته وایي صحیح ده ما ته مشر جوړ کړي هله شابه ټیک سبا وکړه سبا یې حمله وکړه هغه عیسایان مکمل طور باندې ختم کړل او بالکل قابل شو فتح را موریې راله معتصم بالله اډر جاری کو چې کم زیره زمونږ هغه مسلمانه لونډۍ خور هغه غلام او وینځه خور زمونږ کم زیره چې ما ته اواز کړی د دنیا د بل ګوټ نه ما ته اواز کړی چې وا معتصمه
چا زنانه راوسته ورته ستا عزت ته یو عیسائی لاس ور اچولی وی او وی عیسائی څوک ته یې پیژنې بیا یې اډر جاري کړو عیسائی راولی عیسائی گرفتاره شو معتصم بالله ولاړ دی مجاهدین ولاړ دي هغه زنانه ته خور دا هم ستا هغه مجرم دی ستا مخکې ولاړ دی ستا سره څنګ کې چې کوم دی نو معتصم بالله یو مسلمان حکمران ولاړ دی ستا سره ستا خوا کې مجاهدین رونه چې کوم دی نو ولاړ دي نن ستا د بدل د اغوستو ورځ ده دغه ستا مجرم دی او دغه ستا لاس چې کوم دی نو ازادي نن کاش دنیا کې یو معتصم بالله وی چې د فلسطین مسلمانانو ته ویلی وی چې موږ دارې درالو لبیک موږ در ورسېدو انشاءالله لږ ساعت کې به اسلامي حکمرانان ستا خوا کې چې کوم دی نو ولاړي انشاءالله لږ ساعت کې چې کوم دی نو یهود به د صف هستې نه مکمل طور باندې میټاوي نن فلسطین باندې غوغا نن چې کوم دی بیت المقدس باندې غوغا خو نن صلاح الدین ایوبي باندې خاورې اوښتري نن د صلاح الدین ایوبي اډوکې چې کوم دی نو ختم شوي هغه سلطان صلاح الدین ایوبي چې کله بیت المقدس فتح که او د مسلمان قبضې ته چې کوم دی نو راوسته یو یهودي جرنیل دی او هغه سلطان صلاح الدین ایوبي له پیغور ورکوي ورته وایي ایوبي یو خبر ذهن کې یاد وساته نن که تا زموږ بیت المقدس واغستو مسلمان لري قبضه کې ورکه زبا دغه بیت المقدس هم ستانه اخلمه او دویم اټیک چې کوم دی نو زما به ستا په خانه کعبه باندې زه به هغه خانه کعبه هم ستانه چې کوم دی نو قبضه کوم کله چې سلطان صلاح الدین ایوبي ته خبر ورسېده چې یو یهودي ته ګوره در جرأت ته ګوره دی مال را پیغور راکوي چې سلطان صلاح الدین ایوبي زه به بیت المقدس هم ستانه اخلم زه به خانه کعبه هم دویم نمبر کې ستانه اخلم د یو یهودي چې کوم دی دغه ورځې سري اوقات سري چې هغه سلطان صلاح الدین ایوبي ته داسې پیغور رالیږي دا خبره ډیره زیاته بده ولګېده په سلطان صلاح الدین ایوبي باندې لا خپل فوج را جمع که او د فوج مخکې وژړل د ډېر زیات سوخ د وجې نه فوج ورته وی چې اخر وجه سله موږ ته اډر کو اخر وجه سله ورته وی اصل خبره دا ده ما ته یو یهودي پیغور را کړی دی او دغه پیغور زما لپاره مرګ دی ما ته وایي چې بیت المقدس به هم درنه اخلم دویم اټیک په زما په خانه کعبه باندې څنګه یو یهودي جرأت دا وشو چې د خانه کعبې نوم په غلطه باندې اخلي څنګه د یهودي جرأت وشو مال چې کوم دی نن مرګ پکار دی زما ژوند نه دی پکار زما یو خبره داره فوجه اټیک پکوي په یهودو باندې یا به یهود مکمل طور باندې ختموي یا به ځان چې کوم دی نو ختموي اټیک چې کوم دی نو فوجو کې بالکل صحیح ده چې د خانه کعبې نوم په غلط سره یو یهودي اخلي انشاءالله جواب به داسې ورکو چې سلطان صلاح الدین ایوبي ته به وسوی دی فتح چې کوم دی د سلطان صلاح الدین ایوبي فوج بیا مونده او هغه جرنیل لاس نیولی راوسته کم جرنیل چې سلطان صلاح الدین ایوبي لا هغه چې کوم دی پیغور ورکړو زه به بیت المقدس هم اخلم مسلمان لا او زه به خانه کعبه هم علم چې راوسته سلطان صلاح الدین ایوبي وایي دا څوک دی وایي دا هغه جرنیل دی چې تا دې خبره کړې وه سلطان صلاح الدین ایوبي له ډېره خوشحالۍ نه بیا وژړل او ایس یې ومنوې ویل چې مال یو تیره چړه راوړئ کله چې تیره چړه راوړه هغه یهودي ته وایي جبه دې بهر کا جبه یې ورله ونیوه او پر یخ کې یې کټ کړه بهر ته یې وغورځوله ورته ویې ځکه مې درنه علل اعلان جبه کټ کا چې آینده لپاره یو یهودي جرأت داسې ونه شي چې د سلطان صلاح الدین ایوبي غونته حکمران دې په ځمکه باندې موجود او دی د بیت المقدس نوم اخلي دی چې کوم دی د خانه کعبې نوم اخلي چې بیا لپاره کم یو یهودي دا جرأت کوي د خانه کعبې نوم اخلي یا داسې د مقدس ځایونو چې کوم دی نو نوم په بده باندې اخلي چې اول د خپلې ژبې سره چې کوم دی نو مشوره کوي چې پرې خوله کې ځان خوښ دی او که پرې خوله کې ځان نه دی خوښ داسې چې کوم دی نو دی مشوره اول کوي د هغې نه وروسته په جواب باندې خبره کوي نن کاش چې سلطان صلاح الدین ایوبي هغه موجود وی چې کوم بیت المقدس تار یهودو نه هغه بالکل صفا کړو نن د دنیا په مخ باندې اسلامي ممالک هم سیواري اسلامي حکمرانان هم سیواري د هغو سره وسایل هم موجود دي نن کاش یو محمود غزنوي پرې مخ د ځمکې باندې ژوند دی نن د فلسطین یقین وکوي د هغې فلسطین بچي بچي چې کوم دی نو آواز کوي منګ ته آواز کوي نور ممالکو ته آواز کوي زمونږ مدد چې کوم دی نو دا وکوي او مسلمان صرف په سوشل میډیا باندې زمونږ نوجوان طبقه چې کوم دی په روپیګنډې خالي خورې پلاني ملک نه چرته چرته پخوا به چرته
هغه مجاهدین لیدلی هغه ورکي او نن دومره تعداد کې چې کوم دی مجاهدین فلسطین ته روان شول او نن ایران چې کوم دی نو داسې کار وکړو دوم هېڅ هم نشته ګورې ښه مسلمان بزدل دی هغه چې کوم دی بالکل ختم کړل بالکل ختم کړل اوبه او خوراک یې په مکمل طور باندې ختم کړی ماشومان بچي د لوږې د لاسه وتړپاویږي والدین ورته وجاړي وفات چې ختم شي له تندې د لاسه چې کوم دی نو ختم شي سرونه چې کوم دی نو میندو یو ترخ کې راغستي لاسونه په بل ترخ کې راغستي هغه میندو چې کوم دی نو تنه د پلار راغستي او نور اعضای چې کوم دی مور راغستي هغه ماشومان ټوک ټوک چې کوم دی نو راغونډوي خو اسلامی ممالکو کې یو محمود غزنوي راسي نشته چې د مظلوم په آواز باندې آواز چې کوم دی نو دا پورته کی یاره هو د ظلم په وجه باندې درې مسلمان چرته او شپه خوب چې کوم دی نو قضا شي هغه سلطان محمود غزنوي یو پیره کور کې پروت دی کور کې پروت دی خوب نه ورسي ډډې په ډډې کېږي راپاسېد بهر ته راغی او خپلو کسانو ته وایي سپایانو ته چې مال خوب نن نه راځي اخر څه وجه ده مال چې خوب نه راځي ما ته پته لګي زما رعاو کې بچا باندې ظلم کېږي بچا باندې زیاتې کېږي زما ما تحتو کې چې کوم دی نو هغه څوک پریشان حال دي ځکه مال خوب نه راځي تاسو ورشئ وګرځئ خلک وګرځېدل ورته وایي بېغمه وده شي هېڅ هم نشته بیا ډډې په ډډې کېږي مال خوب نه راځي خوب نه راځي ما ته پته ده لاړ خپل لباس یې وویسته او داسې یو سرې او زوړ لباس یې واغوسته چې بهر چا ته پته نه لګي دا سلطان محمود غزنوي دی کله چې بهر ته راووته داسې ګرځي د ده د کور شاته چې کوم دی یو نوجوان دی او هغه نوجوان جاړي دی ورته وایي ځوانه ولې جاړې ورته وایي محمود غزنوي ته خو خپل کور کې بېغمه ودی زما سره ظلم کېږي نن سویمه شپه زه بېوسه یم زه هغه ظلم ته ګورم زه هغه ظلم ته ګورم نه شم برداشت کولی خو زما وس نه رسي ډېر زیات غریب یم وی څه ظلم کېږي آخر وایه وی ستا چې کوم دی دی وزراو کې یو وزیر دی دی کې یو کس دی او ستا وزیر دی چونکې زه ورته بره کتی نه شم زورور دی ځکه د بادشاه وزیر دی زه یو غریب کس یم یو عجز کس یم او دغه وزیر د شپې راشي ما زما د کوره بهر کی او زما چې کوم دی زنانه ته لاس ور واچوي د هغې چې کوم دی نو عزت تار تار کی زه یو غریب یم وس نه لرم زه بهر ته راوځم سوا د فریاد او د جړا نه چې کوم دی زما بل هېڅ هم نه نو محمود غزنوي رحم الله باندې خوله راله غونی پې زیږ شو ورته وایي زما وزراو کې زما ما تحتو کې راسې کستی وي او وی اوس خبره که اوس په کوم ځای وی اوس په دې ټیم باندې هغه رخصتي شاید زما د کوره تلی راوسته وی راشئ درباریانو ته وی چې دی د شپې څه ټیم راته دی به بالکل منع کوی نه دی به ډایرک ما طرف ته راپرېږدی او سلطان محمود غزنوي قسم وخوړ چې زما د الله په ذات باندې قسمي په ما باندې خوراک سکل تر هغه وخته پورې حرام دي تر څو پورې د دې مظلوم مسلمان د هغې ظالم نه ما سر چې کوم دی نو دا نه قلم کړی قسم یې داسې وخوړ او بیا راغی ورته یې څه ټیم هم چې دی سبا راغی ما ته ووایه سبا چې کله هغه کس راغی د کور ته ورننوت دی راغی ډاریکه دی ډاریک راغی او محمود غزنوي ته وایي کس راغلی دی کور ته محمود غزنوي ورغی د کور دروازې کولاوې که کولاوې کړې ورته وایي ډیوي چې کور کې لګېدلې مکمل مړه که تیاره جوړه که تیاره یې مکمل طور باندې جوړه کړه ورغی او په هغې ظالم باندې اټیک وکړو سر یې ترې جدا کړو د هغې نه وروسته بیا چې کوم دی هغه مظلوم مسلمان ته وایي ډیوس ولګوه رڼا جوړه کړه کله چې رڼا جوړه کړه ورته وایي درې مړي دې سر ته را ډیو راخوا کړه کله چې ډیو راخوا کړه سلطان محمود غزنوي الحمدلله خدایا په سجده باندې پرېوته او ډېر اوږده سجده یې ولګوله بیا هغه مظلوم ته وایي مسلمانه ته خو یو عاجز انسان یې خو ستا کور کې د خوراک څه شته او که نشته هغه ورته وایي چې شته خو زما کور کې چې سریا خو بادشاه نه خوري ورته یې راوړه کله چې یې راوړه د هغه کور کې داسې وچې ټوکړې د ډوډۍ پرتې وې ورته یې را زموږ خوراک یې اوبو کې ځان له پسته زه غریب یم ځکه خو مې د خپل ښځې عزت نشو بچ کولی ورته وایي صحیح ده دا خو ډېر مزیدار خوراک دی اوبو کې هغه ټوکړې محمود غزني ور واچولې او ښه یو خوړې ځان یې پرې موړ که د هغې نه پس چې کوم دی ورته وایي خبره ختمه شوې او دا غریب تی تپوس کې ورته وایي محمود غزنوي ما یو تپوس کول غوښتل وي څه دي وی ته چې رالې تا وی ډیوې مړې کا بیا دې ډیوه ما ته یې بله کا بیا دې الحمدلله سجده باندې پرېوتې بیا ته یو بادشاهي انسان یې ستا کور کې شاید اعلی خوراکونه یي تا زما له کور دا وچې ټوکړې ولې وخوړې هغه ورته مسلمان وروره د دې وجه دا ده
تا چې کله ما ته خبره وکړه ما زړه کې را سوچ کو چې زما په دې ژوند کې چې کوم دی څوک دومره جرأت کولی شي چې هغه یو غریب کور ته راوړي د هغه د ښځې عزت چې کوم دی نو تار په تار کړي دا جرأت خو صرف زما زوی کولی شي بل څوک نشي کولی ما دا ټیک زما زوی دی خو کله چې ما د ده نه سر لر کو ما یې ډیوې مړې کا هسې نه ما ته پته و چې دا کار زما زوی کولی شي بل څوک داسې جرأت نشي کولی په دې وجه ما یې ډیوې مړې کا هسې نه چې زما لاس دې سوی له ورنشي بیا چې کله ما د ده نه سر کټ که ما تا ته یې ډیوې چې کوم دی نو ولګوه کله چې تا ډیو ولګوله الحمدلله زما زوی نه و هغه بل کس و زه ځکه رب کائنات ته سجده باندې پرېوتم او کله چې ما تا ته ما له خوراک راوړه ما چې دا وچې ټوکړې په دومره مینه باندې وخوړې کم وخت چې تا ما ته چې کوم دی نه ویلي چې زما سره داسې ظلم کېږي ما قسم کړی چې زما ری د رب په ذات باندې قسم یې تر وخته پورې د خوراک ذایقه نه څکم تر څو پورې چې مې د دې مظلوم دفاع نه کړي او د ظالم نه مې سر نه وهلی په دې کې چونکې وقت وته د هغې ورځې نه دې خوا ما خوراک چې کوم دی نو دا نه دی کړی کاش نن دنیا باندې یو محمود غزنوي چې کوم دی نو ژوندی وی یو معتصم بالله چې کوم دی نو ژوندی یو محمد ابن قاسم چې کوم دی نو ژوندی چې د یو زنانه په پیغام باندې چې کوم دی نو هر سره څنګه لوټې لوټې کړل کاش داسې څوک چې کوم دی نو دا ژوندی بهر کیف نشته اسلامی ممالکو کې یو حکمران نشته په دې وجه باندې چې کوم دی نو اغیار دومره دلیر شول چې سترګې چې کوم دی د مسلمان نه سوځي او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغه رواج شو چې یو وخت په هغه راشي ستاسو ختمولو دپاره به غیر مسلمه یو بل له دعوت راسې ورکوي لکه څنګه چې دسترخوان باندې خوراک له خلک چې کوم دی نو دعوت ورکوي بهر کیف موږ له چې کوم دی نو څه پکار دي جهاد چې کوم دی وصیه معنی لري یو جهاد هغه دی چې بالفعل یو انسان ورشي او وجنګېږي دې ته قتال فی سبیل الله وایي زموږ د علاقو نه خو ډېره مشکله ده ځکه لارې هلته کې د تګ نه وسایل چې کوم دی نو دا نه نور داسې طریقې د غریب عوام دپاره نه نو د هغې دپاره مسلمان له پکار داري چې د جهاد یو څو طریقې دي یو چې کوم دی نو فني جهاد دی مثال په طور باندې یو جاس چې کوم دی زموږ د ملک نه ورسېد دوایانې یې ویوړې اطبا چې کوم دی نو هلته ورسېدل یو کس ماهر دی ډاکټر دی دی چې کوم دی علاج معالجې لپاره ځان ورسوي دې ته فني جهاد ویلی شي یو چې کوم دی نو جهاد بالقلم دی د چا په قلم کې زوري د لیکلو په ذریعې سره اخبارونو په ذریعې سره رسایلو په ذریعې سره هغه چې کوم دی هغه مرسته وکړي او دغه شان دی چې کوم دی نو هغه جهاد باللسان د ژبې په ذریعې سره جهاد کول چاله الله تعالی هغه توفیق ورکړی د ژبې توان چې کوم دی نو ورکړی د هغو دپاره منبر نه اواز پورته کړي سټیجونو نه اوازونه پورته کړي دې خوا چې کوم دی د نورو ځایونو نه اوازونه چې کوم دی نو پورته کړي چې د دې سوشل میډیا په ذریعې سره دنیا ته چې کوم دی نو ورورسي چې او مسلمان د دنیا د یو ګوټ نه چې کوم دی خپل مسلمان نوم چې کوم دی نو کم از کم د اخلي دغه شان دی چې کوم دی هغه جهاد بالمال لکه یو څو ورځې چې کوم دی نو وشوي ځای په ځای د هغو دپاره کیمپونه لګېدلي منګوره کې یو خوا بل خوا کیمپونه لګېدلي د هغو دپاره کمبلې اخلي د هغو دپاره دوایانې اخلي د هغو دپاره چې کوم دی نور داسې اسباب هغه چې کوم دی نو د اخلي او د مصر په لاره سره چې کوم دی هغو ته وررسوي ځکه هغو ته مکمل طور باندې اوبه منقطع دي اسپتال هم چې کوم دی نو ورلویشتک او د کم مریضانو لپاره چې کم ادویاتو مکمل طور باندې چې کم دی نو دا ختم دي او که هېڅ څوک نشي کولی کم از کم د مونځ نه پس د هغې مظلومو مسلمانانو دپاره هغه ټیم چې کم دی نو دعا غواړي چې خدایا پیغمبر علیه الصلاة والسلام خو فرمیل چې تمام مسلمانان د یو جسم په شانتې دي که د دې جسم په سر کې شکایت دي ټول جسم د دې نه تړپاویږي که د دې جسم په سترګه کې شکایت دي ټول جسم چې کم دی نو تکلیف کی په دې وجه باندې کم از کم مسلمان له پکار داري چې د هغې مظلومو مسلمانانو دپاره چې کوم دی هغه دعاګانې وغواړي او دغه شان د هغو دپاره نوافل وکړي روژې ونیسي د هغو دپاره د هغو دپاره چې کوم دی ذکر اذکار وکړي خصوصا حسبنا الله ونعم الوکیل دا ورلوي رب کائنات ته جړه او فریاد وکړي چې الله موږ بېوسه یو خدای دا یو موټی مسلمانان دي خدایا فلسطین کې الله د دې مددګار او ناصر شي الله موږ په امتحانونو کې مازمې خدایا موږ همیشه امتحان کې فیل یو الله د خپل رحم معامله راغون سره وکړي الله تعالی دې زموږ زړه کې د هر مسلمان چې د دنیا په هر یو ګوټ کې درد او فکر پیدا کړي الله تعالی دې چې کوم دی د هغو معاون او مددګار او ناصر شي الله تعالی دې یهود د صف یاستې نه چې کوم دی نه میټاو کړي د خپل قدرت په څپېړه دې الله تعالی یهود او نصارا وایي الله دې په اسماني صیقې مسلط کړي واخر دعوانا الحمد